والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم درود شريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه جمعه مبارک ورځ او مقدس ورځ ده نننی بیان د صبر په حواله سره صبر دا په لغتو کې څه ته ویل شي اصطلاحي معنی څه ده د صبر کولو فواید څومره دي د صبر نه کولو نقصانات څومره دي صبر انسان یو مقام ته عزت ته معراج ته کامیابی ته سکون ته راحت ته انسان رسي صبر په لغتو کې تړلو ته ویل شي موږ ورته اردو کې باندنا وایو څنګه چې انسان یو ځناور کلک تړي یا انسان سیس له غټه ورکوي مضبوطه غټه ورکوي نو په لغتو کې دا معنی ده یا د دې معنا رکاول دي یو سیس ته رکاوټ جوړول دي او یو سیس بندولو ته هم چې کوم دی نو په لغوي تور باندې صبر ویل شي یا قابو کولو ته هم یو انسان یو سیس قابو کوي هغې ته هم چې کوم دی نو ویلی شي صبر ورته ویلی شي یعنی انسان خپل نفس او خپل ځان اضطراب نه د غبراهټ نه انسان چې کوم دی نو منع کي روکاو کي او هغه په خپل ځای باندې انسان خپل ځان وتړي ثابت قدم پاتې شي نو هغې ته لغوي په اعتبار سره صبر ویلی شي او شرع کې د اصطلاح په شریعت کې خپل نفس یعنی خپل خواهشات خپل جذبات خپل میلانات د انسان خپل هغه میلانات چې هغه انسان غیر طرف ته بوزي هغه قابو کول په هر حال کې یعنی د دین اسلام باندې قائم پاتې کېدل د دین اسلام لمنه مضبوطه سره نیول په دین اسلام باندې عمل کول د شریعت د چوکاټ نه بهر نه وتل حدیث قرآن سنت شریعت اطاعت اتباع د الله د نبی دیتا د شریعت په اصطلاح کې صبر ویل شي د صبر حقیقت دا دی یاد وساتئ چې خپل ځان د یو داسې ناګوار کارونو نه یو داسې ناګوار حرکتونو خپل ځان عادت کول خپل ځان عادي کول چې دا یو ناګوار څیز وي ستا په طبیعت باندې ستا په مزاج باندې هغه دون وخیږي باوجود د دې نه په هغې باندې انسان چې کله ثابت قدم شي او ځان د هغې عادت کړي نو هغې ته صبر ویلی شي هغه ناګوار څیزونه اختیار کولو متعلق وي یا د پرېښودلو متعلق وي یعنی داسې یو کار چې هغه ناګوار وي د انسان په مزاج باندې دروند پروزي هغه کار دې پرېږدي یا هغه کار کول چې کوم کول انسان ته مشکل وي هغه نشي کولی باوجود د هغې نه چې د خلکو د دعمونه د خلکو د خبرونه باوجود هغه په هغې باندې عمل وکړي نو هغې ته هم چې کوم دی نو صبر ویلی شي لہذا د صبر بنیادی معنا هغه استقامت ده د صبر بنیادی معنا ثابت قدم ده د صبر بنیادی معنا مسلسل کوشش ده انسان مسلسل کوشش کوي سټرګل کوي محنت کوي انسان جدوجہد کوي په ریاضت کې په تقوا کې په دین اسلام کې د علم په حصول کې د دین په زده کړه کې د خپل ځان په جوړولو کې د معاشرې په امن او امان کې د شریعت په هغه قوانین او ضوابط په معاشره کې د اپلای کولو باندې انسان مسلسل کوشش کوي مسلسل سټرګل کوي مسلسل جدوجہد کوي نو دې ته چې کوم دی نو صبر ویلی شي دین حق او صبر یو عظیم الشان د انسان اخلاق دي صبر د انسان صفت دی صبر د انسان اسلحه ده صبر د انسان دپاره د
بنیادی طور باندې یو داسې بهترین صفت دی چې انسان د هرې برایه نه د بچ کېدلو دپاره یو ډال دا صبر دی. د دې د وجې نه انسان د خپل نفس د ګناهونو نه او د نافرمانیانو نه انسان خپل ځان ساتي، نو هغې ته حق او دین اسلام باندې کاربند انسان کېدی شي اله چې کله په انسان کې صبر موجود وي. بلا شک او بلا شبهه صبر د انسان اعلی ترین مثال دی، صبر د انسان اعلی ترین صفت دی، صبر د انسان اعلی ترین اسلحه ده، اعلی ترین جمال دی، اعلی ترین حسن دی، اعلی ترین خواهش دی، اعلی ترین طاقت دی، اعلی ترین قوت دی چې په کوم یو انسان کې صبر موجود نی هغه انسان زندگی مفلوج وي، د هغه انسان اعصابي کمزوري موجود وي، د هغه انسان بیا هغه انداز باندې فی دنیا والآخره کامیابی نه ترلاسه کیږي چې کوم د صبرناک انسان ته الله رب العزت جل وعلا کامیابی ورکوي. بے صبر انسان مثال داسې دی، شیخ سعدی رحمت الله علیه بیان کړی دی چې بے صبر انسان داسې دی لکه یو کاڼی وي یا چې کوم دی یو بیري وي او هغې باندې د دوړه پرته وي، هغې باندې خاوره پرته وي او یو زول راشي، طوفان راشي، هوا راشي، د سترګو پرد کې هغه هر څه د هغې نه یو څه صفا پاتې شي، نو دک رنګه د بې صبر انسان دی. دنیا نه بې صبر انسان خلاصېږي، د دین نه خلاصېږي، د ایمان نه خلاصېږي، د عزت نه خلاصېږي، د وقار نه خلاصېږي. باصبر انسان، صبرناک انسان همیشه دپاره عارضي تاوان وي، فانی تاوان وي، مختصر غم وي، مختصر درد وي، مختصر تکلیف وي، همیشه دپاره به سکون وي، همیشه دپاره به راحت وي، همیشه دپاره د انسان کامیابي وي. نو د دې د وجې نه انسان چې کوم بې صبر انسان وي یا وي د دې مثال داسې دی یو محل دی، لوی محل دی، په هغې کې سره زر دي، سپین زر دي، په هغې کې لوی لوی ښایسته ښکلي قیمتي کاڼې لګېدلي دي، لیکن دغه ټول چې څومره عمارت دی، دا څومره کور چې جوړ دی، محل جوړ دی او د سترګو په رب کې دا زمین بوز شي او دا ځمکې ته ښکته شي او دا راوغورځېږي، نو دغه مثال وي د هغه انسان دی چې کوم بې صبره وي، د سره به علم موجود وي، دولت به موجود وي، ښایست به موجود وي، خاندان به موجود وي، طاقت به موجود وي، قوت به موجود وي، خو دا بې صبر انسان وي. د بې صبر انسان دغه مثال دی چې دی به د هر څه نه لیس وي، خو دی به د سترګو په رپ کې د خپل بې صبرۍ د وجې نه، د صبر نه کولو د وجې نه هغه تمام چې کوم دته الله رب العزت جل وعلا کوم نعمتونه ورکړي دي هغه نعمتونه به د انسان ختم شي. نو د دې د وجې نه اسلام کې، په دین کې، په قرآن مقدس کې، احادیث مبارکو کې د انبیاء کرامو بالعموم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په سیرت طیبه کې بالخصوص د صبر چې کوم هغه مثالونه عملی ژوند کې د هغې مثالونه موجود دي، نو هغه اظهر من الشمس تاریخ کیسه ګرځېدلې ده. کوم هغه خلک چې د کامیابۍ په هغه لویو عروج او اسونو باندې نن ناست دي او د کامیابۍ نه مخکې تیر شوي دي، نو د هغې چې وروستو زندګي وګورې هغه به ټوله د صبر نه ډکه وي. نو د دې د وجې نه صبر کارم ګران دی، صبر مشکل شدم دی، لیکن هغه نعمت دی چې سرمایه ډېره ده، هغه نعمت دی چې د هغې خواږه ډېر وي، هغه نعمت دی چې د هغې فایده ډېره ده. او بېصبري هغه څیز دی چې انسان ته تاوان او زیان ورکوي. نو لازمي طور باندې چې چېرته کې صبر دومره لوی څیز دی، نو کوم یو امر، کوم یو کار چې په نفس باندې، د انسان په مزاج باندې، د انسان په ذات باندې، د انسان په ارادو باندې، د انسان په فکر باندې، د انسان په نظریه باندې دروند خیږي، ناګوار وي، ناپسندیده وي، په داسې حالت کې ثابت قدم انسان صرف هغه پاتې کېدی شي چې هغه د خپل نفساني خواهشاتو سره سره د عقل او د دینی شعور انسان ساتي. نو دغه انسان به لازمي طور باندې چې کوم دی بیا به د صبر نه کار اخلي. یاد به ساتئ فرشتو ته د صبر ضرورت نشته، د هغې شهوات نشته، د هغې خواهشات نفساني بالکل
نشته هغه ته نه پاک دي هغه ته صبر ضرورت نشته دي د کرنګي حیوانات چې دي هغه ته د قوت نه پاک دي هغه ته د قوت هغه ته خواهشات نفسانیه داغي شهوات هغه شته خو لیکن عقل داغي نشته دي شعور داغي نشته دي داغي نه پاک دي نو هغه چې کوم صرف خواهشات دي او صرف شهوات دي د عقل نه او د